السلام علیکم دوستانو ښکلا سترګه په سترګه ول تاریخ ته میاشت لسمه 1 2021 او دا مخلوق خداوند جیبینه دا یو مولانا صاحب دی چې هغې دلته د ګردو د غاړي د جناتو قاري اجاز صاحب نوم دی او د کالج د هر څه قاري حیات صاحب او هغې دا جومات دی لکه داسې جومات جوړوم چې لکه تاسو یې وینئ د دې دپاره د میلمانه راسي دا تاسې دا تنظیمونه وینئ دا ورته پکې غریب واس مطابق خپل دم درود کوي کراچي سے لیکر پېښور کې دا ټول خلک ورته دا مخلوق چې راغونډ دی دا ټول دا دم ته راغونډ دی د دې دپاره د جومات ضرورت دی لوی نو هغې دپاره څه کار شوی دی او لږ ډېر پاتې نو دا ټول کوم مینهوال وي دا ورته دا خاص موږ کوو تاسو دې بڼ کې ورسره برپورې سوال نو دا به داسې شي چې دې ته به کوم مېلمانه لرې نه راسي ځینې نعیم دا دې راغلي دي نعیم دا ته پکې څه یې دغه تو په وړاندې د هر څه شیان زه خو یې وینم جومات ته چنده او هغه په ضرورت ورته چې د خلکو څو په د ټول تکلیف ته د اوسېدو د شو د بعد جومات په کې جوړې مونږ په کېږي کنه د خلک ډېر ګڼ د کراچۍ پورې خلک وټي او ځای نشته دلته کې نه کرایې هوټل شته نه خشته نه باسته دغه جومات چې ورته جوړ شو په هغه د هر څه یو دی بس نعیم دا ته پکې دوسته خبره وکړي جومات ضروري دی ځینې قدر د هم راغلي دي شاوکور نه چې د دام ته راسي دا ټول ماما تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ کالج والی دی ځینې بیا هم دام ته راغلی مشره تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ ورسک نه نو دا ټول خلک دلته لکه جمعې په شکل راسي دام ته دا ټول چې کوم دي د پاکستان د ګوټ ګوټ نه راغلي دي د قاري صاحب چې کوم جومات دی هلته اوس زه در کوم او بالکل دینې دا دام اچي څوک ته د کالج والا راسي چا کې کوړې وي ګردې کې چا څه جنات منات وي هر څه ته صرف د هفتې پرېز وي دا هفته او جمعه چې کوم دی دلته اتوار پر زنانه او هفته او جمعه د نارینه دپاره نو دی دپاره ځایونه دلته زه راغلی او بعضې ټایم کې انسانان وي دا اوس دا خلک چې راغونډ دي ټول دې مولانا صاحب ته دام ته دا چې کوم تاسو وینئ په دې کې دا هغه هم کوي چې تاسې جومات هغه به زه در کوم دا جومات دی ښه دا لکه 5 مرحلې جومات دی خو دا یوه خبره کوي چې دې کې لرې نه خلک موج ته راسي د هغې مقصد دغه وي چې دلته دمه کې د کوټې نه راسي 3 دامه بیا پوره کول وي نو 3 شپې هم کول وي نو هغې دپاره دا بندوبست کوي ورته خو به چې چاته الله تعالی صبر کړي وي دا جومات دی هغه ځینې هغه ګیټ نه تیزي بولي دلته نه دا ورکوټي ګیټ نه تر تیزي بولي دا چې کوم دی دا زیر تعمیر پروګرام شروع دی پرې جومات جوړېږي خو د تاسې خلکو ته دا خواست کوم چې الله تعالی چاته صبر کړي وي نو دې کې ورسره مرسته وکړئ لکه دې کې دا چل دی چې مسافر څوک د کراچۍ نه راسي څوک د بلوچستان نه راسي و دې کې دی دا جومات حل دی لکه دا چې کوم دی دا لاندې خلک دام دی دا لاندې ته خانه ونه کې ده دا پاس دی دا 15 مرحلې دی دې دوستانو دا مقصد د مولانا صاحب چې کنه دې کې خلک د کراچۍ نه راسي د کوټې نه راسي د هر ځای لرې نه دام ته راسي نه هغې دپاره بس دا جومات دی ټوټل 5 مرحلې د دیوال نه دې غاړه جومات ته موږ کوشش کوو چې دغه ځای ورسره واخلو زه الله دې پیدا انشاءالله تعالی دا به ټوله ښکاره کوم زه به د مینهوالو ته ښیم د کلي نوم څه دی ناکې ګلي 400 روډ نه حقي د کلي نوم چې دی نهکې ګلي 400 ناکې ګلي چې 400 نهکې کلی 400 روډ کې دی او دلته چې کوم دی تاسې خو به دی چلو کې پیره خپل نمبر مو څه دی موبایل 0310 یا یې در څه 95 01234 بیا در څه وایي په وینسو یې ورته وایي بیا 0310 950 1234 مونږ چې کوم دی چې 400 روډ ناکې کلي اوسېدونکي یو
ډسټریکټ کوم پېښور دی جی ضلع پېښور دی. دلته کې چې کوم دی موږ دا جومات جوړو خو چونکې زموږ سره دا ځای کم دی نو او خلک ډیر دي دي کې به خلکو چې کوم دی لري لري ځینې خلک راځي دلته به شپې کوي دلته به ورځې تېري دلته به طالباني مدرسه به چلیږي جی د دې په وجه موږ سره دا ځای کم دی نو موږ کوشش دا کوو که دا بار ځای مو سره واغوشتو نو دا به ډېره ښه وي. والسلام. او بس دا درته ووایم مولانا صاحب لګیا دی په دمونو سجاد رسه دی لکه په دې کې دا سهولت دی چې دې ته څوک دم ته راسي پالج دم اچي ګردې هم کوي دا مې وکړو دا مې وکړو دا تېخانه ده او دې کې چې کوم دی پاس په د جومات ته وړوکی صرف دې ته یې جوړوي چې په دې کې د الله عبادت کېږي او د کوم مسافر راسي د کراچۍ نه او د کویټې نه د لرې زاب مام نه د ټولو هیرې نه راسي د هغې دپاره صرف دې ته دا تیاري چې په دې کې دم ته راسي که څوک کالج والی وي نو هغې ته شفای که میله لا ورکړي خو دې دم وي پورې صاحب دم په واچي چې چا کې کوړی وي ګردې کار نه کوي بیا دم اچوي په پوه شوې چې چا څه پریان دیوان وي د هغې ته د دم اچوي پوه شوې کاري صاحب لاندې لګیا ده خو دا چې کوم هغه دی دا ورسه راوخوته ویل چې هلته که زه دا راخېږم نو هلته دمونو خلک پاتې کېږي نو کوشش یې موږ دا وي دوستانو چې دې هغه مې صرف دې ته ډېر کړو چې تاسې ووینئ او بیا ورسره تاسې په دې نمبر رابطه کوئ چې پیسې ورته ډونیشن ورته څه راستئ د دې ټلیفون نمبر ورته پکې زه 2 درکوم ولې چې دې ملګري نه مې نمبر راخوستو کاري صاحب چې کوم نمبر دی هغه دا ملګری به ما ته راکړي ملګری کاري صاحب څه نمبر دی قاری صاحب جی نوم دی مولانا محمد ایاز صاحب موبایل نمبر دی 0313 84 29 900 بیا یو ځل وایه 0313 8429 دا چې کوم دی د مولانا صاحب نمبر دی ایاز صاحب نوم دی مولانا محمد ایاز ایاز که ایاز ایاز جی ایاز مولانا محمد ایاز صاحب نوم دی اوس درته زه دلته ناغه کوم دې ته دا تکلیف پکې وي چې دا د شمانې کومې راوړي د مولانا صاحب په کرایه راخلي خو د کورسۍ ورته په کرایه راوړي د خپل جیب نه په لګوي او د الله رضا لپاره دم په دی اچي دوی چې دا کوم تاسو مخلوق وینئ دا ټول دم ته راغلي دي او څه په دا بار ویلاړ دي څه په هغه کې ویلاړ دي نو دې لحاظه دا کور چې کوم دی دا مځکه چې کومه ده نن دام ته ده څه بیا ته دا مځکه داسې حالات ته راتلل شي چې دا مې ټول راخیستي دي پکې دوی نه دا ټول مخلوق راسي یا خلک روان دي دام ته راسي او څوک رالو او چې چا نه څه کېږي ډونیشن او دا درسره شیر کوې تاسې په شیرینګ باندې بل مسلمان دی هغه وکړي موږ به کوشش داسې کوو دوی نه دا نن دې ته رالو چې میډیا په شکل ورته رالو په دې کې چې الله تعالی دې تاسو ته کویا پکې شته که نه او که چا د مخې څه کویا کېږي نو کویا ورته هغه وکړې پوه شوې کوی پروګرام ورته سیټل کړې ولې چې کویا ضروري شی دی او دې کې بیا بندګانو ته متیازې ویر شي بله تقاضا وي نو هغې دپاره دلته اوس هېڅوک نشته چې څه هغه وکړي خو بس په دغه ذریعه ده چې دا جومات ته تیار شي پیره راسه لاندې لاړ شي دا وړه تخانه ده دا تاسې وینئ او دا بس زه دا کوم ځای ته نن راغلی یم دلته دا اته مرحلې ځای دی دی چې که دا چې ته وشو نو د جومات به لږ وسیع شي وسیع مقصد دا چې لوی به شي نو دې کې که بیا ته دا میلمانه راسي مونځ اودس پکې کوي نو ټوله دا ټول مې واخیستو دی نه دا پکې دی چې کوم دی پیر مولانا صاحب هغه دی نو دا یعنې دا څو مرحلې دی دوی چې ورته والو نو امید ساتو چې غیرتمند پښتانه شته خویندې میندې هغې نه دا تمه ساتو چې د الله رضا وکړي تاسې ما هر ځای کې سات ورکړی دی که کلي کې وي که د کلي نه بهر وي او چې د چا شمره په کېږي نو هغې دپاره دا څه جوړي دا پالج د ګردو کاړي پریانو دیوانو څه بله مسله وي کینسر هر څه د هغه کوي دم کوي بیا تاسې ډاکټر ته تلل شي الله تعالی په دغه خپل کلام کې ډېر زور ویښه دی امید ساتم چې تاسې به دا ویډیو په مخکې شیر کوئ دوستانو دا کاري صاحب سره زه ودرېدم او تاسې یې ووینئ کاري صاحب دلته تاسو د څه دم کوئ مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء صدق الله العظيم
مونږه د خدای د کلام دم کوو. الحمدلله فارغه عالم ما، او اگر چې څوک ځان ته عالم وي، من قال انا عالم فهو جاهل، خو تحدیث بالنعمت خپل عمده ښودلی شي. دا سنت انبیا دي. د شیخ مطلع الانوار دیوبندي رحمت الله علیه هغوی نه فارغ یم. هغوی د شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدني رحمت الله علیه شاګرد رشید و، او زه د دوی شاګرد یم. او زما شفیق استاد و. او تختباز مدرسه هدایت الاسلام په د خیبر پښتونخوا کې په مشهورو مدرسو کې یو دا هم ده. د دوی نه زما فراغت شوی دی. فنون مې مختلفو ځایانو کې ویلي دي. او د دم درود نشست دا ما د حضرت شیخ صاحب د حکم او د قول مطابق د جمعې پوره شروع کړ. ګینې دا به مونږ د اتوار په ورځ باندې اچوو. خو شیخ صاحب امر داسې حکم داسې و چې یاره تاسو مدرسې ته راځئ، نو دا د جمعې ورځ دم درود کوه، نو د اتوار ورځ ستا چوټي به پکې نه راځي سبقونو نه. دم درود زمونږ زیاتره د زړونو د شوګر، کینسر، د جوړونو او د تور یرقان ما چې کوم اصل چله کړې وه، نو هغه د زړونو او د جوړونو لپاره وه. د زړونو او د جوړونو لپاره ما چې کوم چله کړې وه، فاتحه ما پخ کړې وه. او پیریانو لپاره ما سورت مزمل شریف پخ کړی و په سوات کې په مختلفو ځایانو کې. ما سن 90 کې بلکې او 90 کې تقریبا 92 کې ما دیر کې په شیرینګل کې یو مختصر چله کړې وه، او هغه د پیریانو لپاره وه. سورت مزمل شریف پخه او فاتحه او قل هو لیس لها من دون الله کاشفه دې کې ما چله کړې وه د زړونو لپاره. لا حول ولا قوه کې الا بالله العلی العظیم کې. نو دا ما کړې وه خاص کر د زړونو او جوړونو لپاره. او سورت البینه دا زه هسې د دې تلاوت ډېر کوم، دې کې ما چله نه ده کړې، نو د دې زه هسې تلاوت زیات کوم. دا د تور زیړي لپاره. نو دغه دمونه دي د خدای د کلام دم دی، د الله د رضا دپاره کوم. چا نه مطالبه د پیسو نشته. دا ټول عوام ګوري رونه څومره بیماران مریضان چې راغلي دی نه تپوس کولی شي. او دا یو درخواست دی چې هغه مریضان چې کوم جوړ شول د شوګر نه، د کینسر نه، د ګردو نه، د زړونو نه، نو ایتم خاص کر دا یو درخواست دی چې رونو دلته یو جومات د ځمکه والو مدرسه به وي، جومات به وي، او د مسافرو دپاره، د بیمارانو دپاره، مریضانو دپاره به یو مسافرخانه وي. او بعضې ملګري او علما کرام هغوی چلې شوقیان دي، د سبقونو د پخولو شوقیان دي، هغوی ته به یې فایده ورسي. د شپې به پکې ترجمه کوو ماسخوتن لمونځ نه وروستو، دغه تدریس به پکې وي. نو دا که مدرسه بولې، که جومات بولې، که مسافرخانه بولې، او دا ټولې د حدیث نه ثابته دي، د قرآن د حدیث نه دا ثابته دي. د ژوندي دپاره په قبر کې چې کله ژوندی وفات شي او قبر ته لاړ شي، نو د دې هغه فایده به قبر ته روانه وي. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. لکه یو هغه صدقه جاریه به تا ته رسي، یو علم دی، او یو اولاد دی چې نیک اولاد تا نه پاتې شي دعاګانې کې، د هغې ثواب به تا ته در رسي. او یا دې پل جوړ کړه، جومات دې جوړ کړه. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. د الله د رضا دپاره یې جومات جوړ کړه، مدرسه جوړه کړه، مسافرخانه جوړ کړه، د هغې ثواب به تا ته در رسي. نو که یو پیسې غلط ځای کې لګي، خدا نه خواسته، نو ډېر اوچته خبره دا ده چې د الله په کور، د الله په ځمکه باندې ولګي، نو د هغې فایده به انشاءالله په قبر کې او په دنیا کې به د الله تعالی د مصیبتونو نه، پریشانونو نه، د غمونو نه، اسکیډنټونو نه، د خطرناکو مرضونو به الله تعالی بچ کوي د دې صدقې په برکت سره. نو دا یو درخواست دی چې هغه رونو ته چې کوم جوړ شوي دي یا کوم بهر ملکونو کې دي چې هغوی موږ سره د جومات په ځمکه کې ډېر زیات امداد وکړي او د جومات د ځمکه والو، نو فایده یې د الله په نوم باندې د عوامو ته ډېره زیاته ده، او تاسو ته مې الله فایده درکوي. والسلام. او بل سوال ته نه یو اخري کا د کم ځای نه خلک راځي تاسو ته دم؟ موږ له زیاتره د سوات ګیر نه، د سوات نه، د دیر نه، د سپین خاک نه، د شاکوټ نه، د نوخار نه، د پنجاب نه، او بیا د کرک نه، د ګواټ نه، د بلوچستان جوب نه، د وزیرستان نه، او کراچۍ نه اکثر پکې مریضان راځي، او د دې علاقو نه زیات. او باقي زموږ دا پېښور علاقه ده، دې نه راځي، شبقدر نه راځي. خو په غټه سطح باندې سوات، دیر او وزیرستان، کرک په غټه سطح باندې، او سپین خاک علاقه چراټ دا په غټه سطح باندې راځي. باقي دا د نور هر ملک نه راځي. چاته چې دا اواز رسي، نو هغه مریضان راځي او الله تعالی شفا یابه کوي هغوی.
ډېره مهرباني دا د کاري صاحب چې دا کوم خلک ولاړ دي دا جمعه وینه دا ټول دم ته راغلي څه لاړو اوس هم مخلوق راسي بس ډېر دغه خبره ده چې څه ورته جومات کې کول شي نمبر مې ډېر به درته لیکم او دې اډرس په هر څه زه درکړم تاسو به ورسره برپور چې ما کوم فرینډ دي مینوال دي هغه ورسره مدد کوي ځکه په خلاص دا ځای چې کوم دی دا شمالي ممانې چې کومې دي دا د په کرایې راوړي پوه شو دا کرسۍ چې کومې دي دا ټولې د کرایې دي نو داسې چې د خپل ځای شي جومات شي نو په هغې کې به مینیمم په سهولت وي لمانځه ټیم شي هر څه ټیم شي نو که به امام هر څه پکې جوړ شي نو ثواب به تاسو هر یو نسل ته راسي بس په دې د نظر اجازات اخلم چې ته لر بر پښتانه وي بس خوشحاله بالا اوسئ ان دا ټولو ته دمونه کوي او بس امن و امان وسلام